بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وسلم. نو مخکې سبق کې منګه د مانزه سنتونه دا غي ذکر کوو او را رسیدلی پکې منګه دعا ته و چې کله انسان سلام ګرځي نو سلام د ګرځولو په کې کم کم سنت دي. ناوي أن يلتفت يمينا وشمالا عند قوله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم جکلوي السلام عليكم ورحمة الله جکلوي نو خی طرف ته او ګس طرف ته اوړېدل، یعنی لاول خی طرف ته او بیا ګس طرف ته. أن يلتفت يمينا وشمالا اوړېدل مخکول خی طرف ته او ګس طرف ته عند قوله په وخت د وینا السلام عليكم ورحمة الله. بل أن يأتي الإمام بتكبيرات الانتقال جهرا والمقتدي يأتي بها سرا. تکبیرات انتقال یعنی د کم تکبیر په ذریعه سره چې رکوع لزی د رکوع نه را پاسي او د سیدی لزی سیدی نه را پاسي نو دغه تکبیرات الانتقال دا امام په زور باندې وي او مقتدی په پټه باندې وي. مقتدی به وي او په پټه باندې ښه ډېر کسان یا نه وي وسره نو دا به وي مقتدی خو په پټه به وي. أن يأتي الإمام بتكبيرات الانتقال جهرا راتله به امام په تکبیرات انتقال سره جهرن او مقتدی به راتله کې به سره سرن په پټه. أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله جهرا والمقتدي يأتي بها سرا. په کوله چې امام با چې کله السلام علیکم ورحمة الله وي اخو السلام علیکم ورحمة الله وي نو دا به په جهر سره وي او مقتدی ته دا په پټه وي، لکه څنګه چې تکبیرات انتقال امام چې دا په زور وي دا نوري په پټه وي د قشنته بدو دا په پټه او په کار باندې وي. بیا أن ينوي الإمام بالتسليمتين الرجال والحفظة وصالح الجن. چې امام کله سلام ګرځي نه دی په کې نیت کې چې السلام علیکم دی وایي کنه نو علیکم خو مخاطب ضمیر دی چې سلام دی پتا سو باندې نو په نیت کې بدای چیرې ما بس دا کم مقتدیان ولاړل د دنیت کومه او کم به ما بس حفاظت کوم کې فرشتي دي اغه نیت کوم پکې او کم پیریان دي بهر دي کې پیریان موجود دي نو پای کې چې کم نیکان دي نو دا غي نیت کوم دا ولې راکې یعنی امام چې کله نیت کوي دا سلام ګرځي نو په خپل دوانو سلامونه کې بدای دا نیت کوي د سړو او د حفاظت کوونکو فرشتو او دا نیکانو پیریانو. اينوي الامام نیت پکې امام به تسلیمتین په دوانو سلامون سره الرجال د سړو والحفظه او دا حفاظت کوونکو فرشتو وصالح الجن او دا نیکانو پیریانو. بل وأن ينوي المقتدي إمامه مع القوم في جهة الإمام. چې نیت پکې مقتدی د امام مع القوم سره د قوم نه مطلب دا کنه چې امام خو ټول مقتدیان نیت کوي خدا مقتدی چې نه بل چا نیت کوي نو مقتدی چې نه دا بل د خپل امام نیت کوي او د خپل د سره چې کم خلق مانځه ته ولل دی کم چې جهاد د امام کې دي. وأن ينوي المقتدي إمامه مقتدی باندې نیت کوي د خپل امام مع القوم سره د قومنا فی جهاد الامام بجهاد د امام کې او منفرد چې دی منفرد معنی आवाज منځ کوم کوي. وينوي المنفرد الملائکه فقط منفرد بس د ملائکه نیت کوي دغه چې منفرد خواته خنور خلق نه امام نه مقتدیان نو دی به حسب د ملائکه نیت وکړي. نمبر 40 ان يخفض صوته بالتسليمه الثانيه من الاولى. اولنې سلام لک په زور باندې ویل او دویم سلام چې کله وای نو پای باندې لک आवाज کته کول مطلب دا چې لکه आवाज وبګي لګ روکه دویم باندې بلک ډیر او په دویم لک سلو وي د اول نه. أن يقفز صوته کته کول د اواز بل بالتسلیمه الثانيه په دویم سلام باندې من الاولى د اولنا واښو به معنی یعنی اول سلام دا بل زور باندې او دویم بل پخته باندې وخت اواز باندې. بیا ان يبدا بالتسلیمه من اليمين دا سلام دا شروع کوي خی طرف نه یعنی اول خی طرف ته سلام ګرځول او بیا ورسره ګس طرف ته سلام ګرځول دا سنت دي. بل ان يكون سلام المقتدي مقارنا لسلام امامه. د مقتدی سلام دا به د امام د سلام سره یو ځای وي مطلب دا دی چې لکه څنګه امام سلام ګرځي نو دغه سره به د مقتدی ته دا هم سلام وګرځي لکه په دې کې به داغه نه کوي چې امام السلام علیکم چې مقتدی به سلام شروع کی دا څنګه چې لاول امام یو طرف ته مخ کی او بیا دویم سلام شروع کوي دی لاول یو ته مخ کی بیا بل ته نه چې امام څنګه سلام شروع کی دی به خی طرف ته وړي بیا به ګس طرف ته منځ چې تشهود پورا کړی نو
بیا سلام ګرځول شي که تشهود نه پورا کړي تشهود به پورا کوي بیا سلام ګرځي که درود شریف نه ویلې به خیر ده که دعا نه ویلې به خیر ده پوه شئ او چې تشهود پورا کړي کنه عبد رسول پوری ویلې نو چې امام سلام ګرځي دی به سره ډایرکټ سلام وکړي پوه شئ که تشهود نه ویلې بیا به تشهود وي ان يكون سلام المقتدي چې وی به سلام د مقتدي مقارنا یوځای پیوست لسلام امامه د خپل امام د سلام سره ما بل ان ينتظر المسبوق فراغ الامام من التسليمتين وای کله چې مسبوق هغه څه چې رنه په لاول کې یو رکعت شوی دوه رکعت شوی نو دی با د چې څنګه امام سلام وکړو ډایرکټ بنه ودرېږي بلکې دا امام دی به امام انتظار کوي دا مسبوق چې ورګه ځل لک صبر وکما چې دا امام باندې خو څه سیده سا ونیشتله کبه باس ټیم کې دی یو طرف امام سلام وکړي جواب یا ډایرکټ سیده سا ویل لړشي سیده سا ویل لړشي نو مقتدی با انتظار کوي دغه مسبوق به انتظار کوي چې به امام باندې خو سیده سا ونیشتله نو چې کله امام دویم سلام شروع کو نو پته ولګي چې امام به سیده سا ونه کوي نو دی بیا ودرېږي الګه پوه شوي اي ينتظر المسبوق انتظار به کوي مسبوق فراغ الامام هغه امام د فراغت من التسليمتين د دوانو سلامونه فلا يقوم لاتمام صلاته پس دی بنه ودرېږي د خپل منځ پوره کول لپاره قبل فراغ الامام من التسليمتين مخکې د نه چې امام د دوانو سلامونه فارغ شي مطلب چې کله امام د پته ولګي چې امام سیده ساوي نه پاسي امام فارغ شو د خپل سلامونه جو دی اوس پاسي پوه شو مې باندې که دویم سلام پوره کول د صبر کوي او کنه بس دی دویم سلام شروع کی نو بس خپل پاسېدل شروع کوي او بیا بس نه دی به سلام نه ګرځي دی به تصویب سیده ساو بکې ها نو مونږ مات شو کنه مونږ مات شو دی به بیا دغه کله امام مسبوق دی کنه دا مقتدی مسبوق دی یو رکعت چې دوه شي دي نو امام سیده ساو په امام لازم شو امام سره به سلام نه ګرځي دغه په سلام سره خلک د مانځنه وځي نو دی به نه وځي پوه شئ که ووته پته ورته نه وځو خیر دی دغه ډایرکټ بیا ودرېږي پوه شئ مې باندې خو لکه دقیق بنو سلام به نه ګرځي نه ولې په پرېږدي بل امام سره ولاړې که نه